أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة مريم شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 16. وذکر فی الکتاب مریم، او یاد کا تو پا کتاب کی مریم کیسہ دا مریم علیہ السلام اذن تبدت ہر کلچی دا جدا شوا من اہلها دخپل کور والونا مکانا شرقیہ پاغکور کی مشرقی طرف تا. نو دو مریم علیہ السلام مور نظر منلیو د عمران بی بی چې کوشری مال الله تعالی زما بچی کوشو زما په دې خېټه کې جسدي د دې لا حملو د عمران د بی بیو د مریم علیه السلام د مور حملو. نو دې دغه حمل په دینیت باندې اومنو چې دا به الګ پیدا شي. نو دې منښت وکړه زما په ګډه کې جسدي دا چې پیدا شي، نو دا به د بیت المقدس د خدمت لپاره وقف کوم. دا نظر اومنو چې کله دا نظر اومنو د دې زړه کې خدا خیال وشي دا به الګ پیدا شي او غجینه پیدا شو. چې دا جینه پیدا شو نو د بیت المقدس خدمت عام طور دا خو نارینه کې د جمعات خدمت دا خو نارینه کې زنانه نه کوي، خو هغه دې چونکی نظر منلیو نو هغه زنانه پیدا شوله. نو بس دا ماشوم وای دا بوتله د بیت المقدس چې کوم خادمان وغي د حواله کړل. د بیت المقدس په خادمانو کې حضرت زکریا علیه السلام او زکریا علیہ السلام بی بی چې کوموا نو دا د مریم د دې ترور وا، یعنی د رویره کېدل. نو زکریا علیہ السلام زیات مناسب د دې تربیت چې زبر د تربیت کو. نور خادمان وي چې موږ به د تربیت کو، خودي قراندازي وکړه او په قراندازي کې خسنې د زکریا علیہ السلام راوخه. نو زکریا علیہ السلام سو وخت پورې دا په بیت المقدس کې یو کمره و جدا، نو پاغه کې پیدا چې کوم دی پالله. بیا د غین ورستو زکریا علیہ السلام د خپل کور ته بوتله او په کور کې جدا کمره د دې لپاره مختص کړه او په هغه کمره کې بدا مریم بیبي پاتې کېدل. چې کله دا بالغ شوله دا یو ورځ د دې کور نه مشرقي طرف ته د دې کور نه لاړله. بعضې مفسرین وایي چې دا د غسل لپاره لاړله، دی غسل کوم. او بعضی مفسرین وی چې نه دا د عبادت لپاره لاړله، ځکه د مریم دا چونکې ښه نظر منل شي د نیکې ښځې نظر او نیک نظر نو د دې وجې د دې نوم مریم کې خود مریم مطلب عابده عبادت گزاره، دا ډېره عبادت گزاره وه، عبادت پې کو. نو بعضې مفسرین وی چې دا د عبادت لپاره په دې خپل کور کې مشرقي طرف ته لاړه. همدا وجه د عیسایان کله عبادت کوي او دی مشرق طرف ته عبادت کوي. او دلیل دا ګرځي چې حضرت مریم علیہ السلام دا مشرق طرف ته تللی و، یعنی نورخاته طرف ته. مونږ خو بیت الله شریف طرف ته چې کوم دی عبادت کو مونږ کو، او دی مشرق طرف ته یعنی نورخاته طرف ته دی خپل عبادت کی دی. او دلیل دا ګرځي چې مریم علیہ السلام دا مشرقي طرف ته تللی. نو دا چې هلته کې لاړله د غسل لپاره لاړله یا چې کوم دی د عبادت لپاره ځان د پرده وکړله. نو په دې پسې جبريل علیہ السلام الله تعالی ورولېګو په انساني شکل کې
ځکه دا مونږ ویلو چې فرشته الله تعالی دا په انسانانو کې دا طاقت نشته چې په خپل اصلي شکل کې یو سړی فرشته وي، نو دا به خامخا انساني شکل جوړي. نو انساني شکل یې جوړ کړی او دې ته ورسېدو مریم علیه السلام ته. دې چې څنګه ولیدو نو دا خو حیاداره ښځه وه، نو دې ورته ووایي چې قالت انی اعوذ بالرحمن منک، بېشکه زه پناه غواړم په رحمان سره د تا نه، ان كنت تقیه، کو چېرې ته پرهیزګار یې. مریم علیه السلام ته خو د شکل نه ډېر ښه سړی معلومیږي، خو زه ستا نه پناه غواړم، کو ته ښه سړی ځکه چې ستا دا چهره ده د ښو خلکو ده، نو ته ما ته څنګه پردۍ زنانې ته رانږدې کېږي، خواله وله راځي. هغه ورته وایي زه انسان نه یم او زه فرشته یم، الله تعالی را لېږلې، ما طالب الله تعالی زوی دري. او جبرئیل علیه السلام د لرې نه پوکي ووخو، هغه پوکي د دې ګریوان ته ورسېدو او د هغې نه چې کوم دی د دې حمل ټهره وشو. نو جبرئیل علیه السلام دله خوشخبري ورکړه چې الله تعالی به تاله بچی درکړي. نو دا ورته وایي ما نه به الله تعالی بچی څنګه راکړي، زه خو نو انسان مسه کړی یم او نه بدکار یم. مطلب دا و چې نه مې واده کړی دی او نه ګناهګار یم، نه مې ګناه کړې ده. بچی خو د عامو انسانانو د ذهن مطابق، د عامې طریقې مطابق په دغه دوو طریقو کې یو زنانه واده شي نو د خاوند نه الله تعالی بچی ورکړي، او یا یو زنانه چې کوم دی بدکاره وي د هغې نه بچي کېږي. نو دې ورته وایي چې نه ما واده کړی دی او نه زه بدکاره یم، نو څنګه به زما بچي کېږي؟ نو جبرئیل علیه السلام ورته وفرمیل چې بس همدغه شان الله تعالی فرمایلی دی او دغه کار په الله تعالی باندې آسان. آدم علیه السلام الله تعالی بغیر د مور او د پلار الله تعالی پیدا کړی. حضرت حوا ابه بغیر د مور الله تعالی پیدا کړی، یعنی د ښځې واسطه پکې نه وه، د آدم علیه السلام نه الله تعالی پیدا کړ. نو دا یوه نښه پاتې وه چې بغیر د پلار نه به بچی پیدا کېږي. دا به څنګه پیدا کېږي؟ نو دا د قدرت نشانی الله تعالی په عیسی علیه السلام باندې څرګنده کړه چې بغیر د مور او پلار آدم علیه السلام پیدا کو، بغیر د مور نه حوا ابه پیدا کړه، د ښځې واسطه پکې نه وه، او بغیر د پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کو، او د مور او د پلار په واسطې سره عام انسانان پیدا کیږي. نو دا الله تعالی بل د قدرت یو نشانی ظاهره کړه. نو دا ورته چې څنګه به کېږي، هغه دغه شان الله تعالی فرمایلی دی جبرئیل علیه السلام ورته، او دا کار په الله تعالی باندې ډیر زیات آسان. نو مبصرین وی تفسیری بیزاوی لیکلی چې په دې کې د عام خلکو په شان د زمانه نه تیر شوی، د عام خزو په شان دي چې نه هم میاشتې یا لس میاشتې حمل ګرځولې دي، او څنګه پوکي واله شو نو د حمل ټهراو شو. او هغه دلیل دا ګرځي چې دا د عام خزو په شان دي، نه هم میاشتې تم میاشتې د حمل دوره موده شوی وي. نو بیا به د خلکو د مخ کې نه دی چې ستا خو حمل دی، ستا خو دغه نه دی شوی، خو واده دی نه دی شوی، الیاذ بالله ته بدکاری. نو خلکو د مخ کې نه دی ویل چې کله دی بچی وشو، نو خلکو ته بیا وی چې الیاذ بالله ته خو بدکاری، د دې نه مخکې چې نه دی ویلي. نو هغه وی دی چې موده دومره نه ده تېره شوې، بس دا پوکي وواله شو، د پوکي سره چې کوم دی حمل ټهراو شو، او بیا دا فورا چې کوم دی د حیا د وجې نه د کور نه بهر ځنګل طرف ته لاړل. بیت اللحم ورته عیسی علیه السلام د پیدایش چې کوم ځای دی هغه دغه ته لاړه، د یروشلم علاقه ده، او د بیت المقدس نه تقریبا 8 میله په فاصله کې ځنګل دی. هغه ځنګل ته دا لاړله او چې لاړله هلته کې دا ډېره زیاته پریشانه وه چې خلکو ته به څه وایم او سترګې به د خلکو سره څنګه لګو. په خپل ځان باندې پوه شوله او د ماشوم د پیدا کېدو هغه درد شروع شو په دې باندې. دا لرې لاړه د خپل کور نه، او چې لاړله نو هلته ډېر په سوچ کې ناسته ده او ډېره زیاته چې کوم دی خفه ده، او په خپل زړه کې وایي چې یا خدای پاکه چې زاړو پیدا نه وي، یا الله تعالی چې زما د نوم نشان نه وي، نو دا به ښه وه، زه به د خلکو سره څنګه مخامخ کېږم. الله تعالی دغلته د کجوري وچه ونه هغې ته دې ډډه وواله، هغه وچه ونه د کجوري الله تعالی شنه کړله او د هغې کجوري ونیسلې، او دې ته وایي چې د کجوري له شڼ ورکوه، دا کجوري په تا باندې راپرېوځي، او دغه تازه تازه کجوري خوره. او لاندې نه جبرئیل علیه السلام خپله پونده مبارکه راپرېښودله، نو چینه جوړه شوه، د هغې نه اوبه راووتلې. او بعضې مفسرین وایي چې دغلته کې زوړ نیر و، خو په هغې کې اوبه نه وې وچ شوي، الله تعالی پکې اوبه راپرېښودلې. دواړه قولونه موجود دي. نو بس دې ته یې وایي چې دغه کجوره خوره، اوبه پسې څښه. عام طور زنانه ته په دغه ټایم کې د بچي پیدا کېدو نه مخکې لږ وروستو، او یا په د بچي پیدا کېدو په ټایم کې
د ګرم خوراک ضرورت دی. عام طور خلک کاوه ورکوي، الوا ولا ورکوي، د الوا آکار کجورو وکړو او د کاوی هغه کار چې کوم دی هغه اوبه وکړو. دا چینه چې ونه دا ګرم وه، یخه چینه نه وه، د ګرمۍ ضرورت یې زنانه وته الله تعالی د ګرمه چینه پیدا کړي. د دې نه چې کوم دی اوبه څښه او دغه چې کوم دی دا څه ورته وایي کجورې بس یې خوره. نو ده ته وایي چې دا کجوره ته شنډاوه دا ونه. مریم علیه السلام ته الله تعالی جبریل علیه السلام ته دا ونه شنډاوه. نو ونه شنډول دا خو مضبوط نارینه هم نشي شنډولی، د کجورې به هم څوک شنډي وي، دا هم کرامت. ای معمولي دیګه ورکوله وله او پخپله باندې شنډېدله، کجورې برابرې وتې، کجورې به یې خوړې او اوبه به یې بس څښلې. الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړو. نو چې کله حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو نو د هغې نه وروستو دوی به چې زه به اوس څه کوم، الله تعالی ورته چل وښو. ته به خبرې نه کوې، چې څوک درته وایي چې داسې دي نو ته بس په اشاره ورته وایه چې ما د خبرو روژه نیول. او په دین عیسوي کې د خبرو روژه وه، د عیسی علیه السلام په دین کې د خبرو روژه وه، زموږ په دین کې د خبرو روژه نشته. نبی علیه السلام یو پیره خطبه ورکوله، چې خطبه ورکول یو کس په ځای باندې ولاړ دی په خطبه کې. نبی علیه السلام ورته وایي کښېنه. بیا چې نه تپوس دی ولې ولاړ دی، نو ورته وایي چې د الله پیغمبره وي دا څوک دی؟ دا ابو اسرائیل دی. چې دی ولاړ ولې دی؟ دی ځکه ولاړ دی چې تو نظر منلی دی چې زه به چېرته کښېنم، زه به چېرته په سوري باندې نه ودرېږم، او زه به چېرته چا سره خبرې نه کوم، او زه به چېرته خوراک نه کوم. نبی علیه السلام ورته وایي چې کښېنه، خبرې شروع کا او ورته وایي خپله روژه پوره کا. مطلب یې دا و چې خبرې شروع کا. زموږ په دین کې د خبرو روژه نشته دی، زموږ په دین کې چې کوم دی داسې نظر نشته چې ته به همیشه دپاره ولاړې. کښېنه، نظر دې مات کا او خپله روژه پوره کا. روژه زموږ په دین کې شته دی، سړی د روژې نظر عمومي نه پوره کوي، نو خپله روژه پوره کا. زموږ په دین کې نشته دی، خو د عیسی علیه السلام په دین کې ونو. ورته وایي چې ته به د خبرو خصوصتانه تپوس کړي چې داسې دي، نو ته ورته وایه چې ما د خبر روژه نیوله، او دی بچی ته اشاره کوه، دی به خبرې کوي، دی به ورله بیا جواب ورکړي چې انی عبد الله، زه د الله تعالی بنده یم. دا خبرې ورسره وکړلې. عیسی علیه السلام پیدا شو، مریم بیبي چې کوم ځان سره راواغست او را روانه شو. نور واقع بیا سبب وایو انشاءالله. وذکر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې مریم، ذکر د مریم علیه السلام یا قصه د مریم علیه السلام. اذ انتبذت هر کله چې دا جدا شو من اهلها د خپل کور والونه، مکانا شرقیا په کور کې مشرقي طرف ته، د کور مشرقي طرف ته جدا شو، نو یا د غسل لپاره لاړل یا د عبادت لپاره لاړل. فاتخذت واچول دی من دونهم د دوی طرف ته حجابا پرده، د کور والا طرف ته پرده واچول. فارسلنا نو موږ راولېږله الیها دی طرف ته روحنا خپله فرشته جبریل علیه السلام راولېږو. فتمثل نو هغه شکل جوړ کړو لها دی ته بشرا سویا، د یو برابر انسان، د یو نیک انسان شکل یې ورته جوړ کړو. نیک انسان شکل ورته ځکه جوړ کړو چې دی ورته ووایي چې ته خو پرهېزګار یې، دا داسې کوې، دی وپېژنه، د نیک انسان شکل یې ورته جوړ کړو. قالت نو بی بی مریم وی انی اعوذ بالرحمن، بیشک ز پناه غواړم پر رحمان سره منک لتانا، ان كنت تقیا کچری ته پرهیزګاری. نو دې دا مطلب نه دی چې کو ته چېرې پرهیزګار نو زستانه پناه غواړم، او کچری ته پرهیزګار نه بیا ستانه پناه نه غواړم. دې مثال داسې دی چې سړی په چا ظلم کوي، دی ورته وایي چې یاره که ته مسلمان یې نو په ما ظلم مه کوه. دې دا مطلب نه دی چې که ته مسلمان نه ظلم را باندې وکړه، خو دا مسلمانی ورته وسیله کې، دا مسلمانی ورته وریادي چې د مسلمان سړي دا کار نه دی چې دې په چا باندې ظلم وکړي. نو دغه مطلب د دې دی چې ان كنت تقیا، کو چېرې ته پرهېزګار یې، مطلب که ته پرهېزګار هی او کو نه وزستانه پناه غواړم. دویم مطلب دی بعضې مفسرین وایي چې دا د مبالغې دپاره دی. ورته وایي چې قالت او فرمایل مریم بی بی انی اعوذ بالرحمن، بیشک زه پناه غواړم په رحمان سره منک لتانا، ان كنت تقیا، اگر کو ته پرهیزګاری. مطلب دا دی چې کو ته پرهیزګاری نو
ما ته مرانیز دیږي او کو پرهیزګار نه بیا په طریقه اوله ما ته مرانیز دیږي دا ماته مبالغه ده پاره دی قال جبريل السلام فرمایل انما انا رسول ربك بیشک ز رسول ز قاصد ستا در رب یما لاهب لك چې داغه په حکم ز درکم تا تا غلامن زکیه پاک هلک پاک الک تل درکم پرهیزګار الک تل درکم قالت نو مریم بیبی فرمایل ان یکون لی غلاما څنګه و زما هلک کیږي ولم یمسسنی او حال دا دی چې ما چې زنه مسکړې بشرون یو انسان ولم اكو بغیا او نزو بدکار یما یعنی نه انسان مسکړې ما خاون می کړې دی او نه چې کوم دی بدکار یما بدکاری می کړې ده دوه خبرې مې نه دي کړې څنګه به زمانه کیږي نو قال جبريل علیہ السلام فرمایل کذالک دک شان دی قال ربک ستار فرمایلی دی هو علی هین دغه کار په ما باندې هین آسان دی ستاره فرمایي چې دغه کار په ما باندې آسان دی څنګه وکيږي مزه الله تعالی په خپل قدرت سره کوي په الله باندې کار آسان دی قال ربک فرمایلی دی ربستا هو چې دغه کار علی په ما باندې هین آسان دی ولنجعله د څه د پاره کی ولنجعله د پاره دی چې مونږ وګرځو دا خبره آیتن یو نخل الناس د خلقو د پارا ورحمتا او رحمت مننا د خپل طرفنا نو بغیر د پلار بچي پیدا شي د خلقو د پاره یو نخو نشانی وګرځو د الله تعالی د قدرت ورحمتا منا او تعالی د خپل طرفنا رحمت درګوزګه د پیغمبري کنه دا پیغمبري د الله تعالی رحمت ته نو تعالی الله تعالی د خپل طرفنا رحمت درکې وکانه امرا مقضیا وکانه امرا مقضیا او دی دا کار مقضیا فیصله شوی د الله د طرفنا دا کار د الله طرفنا فیصله شوی د چې طلب الله زوی درکی فحملته نو دا حامل شوا په هغه باندې عیسی علی السلام باندې فانتبذت نو دا جدا شو به پدې حمل سرا مکانا قصیا یو لری مکان د لری زیدا لری مکان د چکم دی جدا شو د خپل کور نه ډیره لری لاړه څنګه طرف ته فاجاءها نور واستلدا دا بیبی مریم را واستلا سره واستلا المخاض دردزه د بچی پیدا کېدو مخاض د بچی پیدا کېدو د درد ویل شي دغه درد د مریم بیبی را واستلا الى جذع النخله د کجوري ونه د کجوري تنه دا جذع النخله د کجوري تنه دا فاجاءها المخاض نو دا مریم بیبی را واستلا المخاض د درد زه الى جذع النخله د کجوري تنه دا قالت دی ویا لیتنی ایکاس چیزو متم لشوی قبل هذا مخکد دینا وكنت نسيا منسيا او ویزو نسيا منسيا هیر پیرا د خلکونه هیر پیرا هیڅ ته یاد نه وي او زمړه شوی د دینه مخکی چې زما بچیو شي خلک مال پیغور راک د دې وجه نه دی دغه د مرګ ارمان کړي چې کاش چې زمړه وي خو چې دا خبره نه وشي د حیا د وجه فنادا نو आवाज کو دیتا من تحتها د دې د لاندنا الله تحزني دا چې تمغم الله تحزني دا چې تمغم جنکیگا قد جعل په تحقیق سره ګرځولې دي ربک ربستا تحتک سریا استاد لاندنه یو چینا استاد لاندنه الله تعالی یو چینا ګرځولې ده وهزي او خزوا الیک بجذع النخله خوزو د ونی داتنا تو ساقط را غرزولی بشي علیک پتا باندې رطبا جنیا پخې کجوري رطبا جنیا رطبا کجوري جنیا پخې یعنی پخې کجوري پتا باندې را غرزولی شي فکلی پس خورا وشربی اوسکا وقری او یخکا عینا سترگی فاما
ترین کچری اوینی تا من البشر کچری اوینی من البشر احدا سوک د انسانانونا فقولی نو تورتوایا انی نذرت بشک ما نظر من لدی للرحمن در رحمان دا بار صومن دروجی فلن اکلم هرگز خبر نکوما الیوم ننرز انسیا د سرا تبا د سرا چکم دی خبری نکوما دا حکم وتا اللہ تعالی اکو یا بج سوک راتل دی بو تا پس اشاره باندې چې ما د الله د بار نظر من لدی د خبرو سبا د خبرو روجه دا ما سره خبرې مکوئ عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې کولې جوابونه به ورکړي وذکر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې مریم کیسه د مریم علیه السلام اذ انتبذت هر کله چې دا جدا شو من اهلها د خپل کور والونه مکانا شرقیا په خپل کور کې مشرقي طرف ته فتخذت نو دی واچولې دي من دونهم د دوی طرف د حجاب پردا فارسلنا بیا موږ راولېږله الیها دې طرف د روحنا خپل فرشته فتمثلها شکل جوړ کو لها دې تا بشرا سویا یو برابر او نیک انسان قالت دی اوی انی اعوذ بالرحمن بیشک ز پناه غواړم پر رحمان سره من کلتانا ان كنت تقیا کو چرته پرهیزګاری قال جبرئیل السلام فرمایل انما انا رسول ربک بیشک ز قاصد استاد رب یما فرشتہ استاد رب یما لاهب لك د پار د دی چې داغه په حکم تا ته درکړم غلام زکیا پاک هلک قالت دی اوی انا یکون لی غلاما څنګه به زما کیږي هلکو ولم یمسسنی او حال دا د جزنیم مسکړه بشر یو انسان ولم اک بغیا او نسبت کار یما قال جبريل علیہ السلام فرمایل کذالک دک شانتی قال ربک استرب فرمایل دی هو علی هین چې دغه کار په ما باندې آسان دی ولنجعله او د پاره دی چې مونږ وګرځو دا واقعا مونږ وګرځو آیتن یو نخال الناس د خلقو د پاره ولنجعله د پاره دی چې مونږ وګرځو دا نشانی د قدرت آیتن یو نخا للناس د خلقو د پاره ورحمتا او رحمت منا د خپل طرفنا وکانا امرا مقضیا او دې دا کار فیصله شوی فحملته نو حامل شوا مریم علیہ السلام بی عیسی علیہ السلام سرا فانتبذت پس دا جدا شو به پد سرا پد حمل سرا مکان قصویا لری مکان تلری زیتا فاجاء المخاض نو دارا وستلا المخاض د درد د بچی پیدا کېدو د درد زیرا وستا فاجاءها نو پس دارا وستا د مریم علیہ السلام را وستا المخاض د درد زی الى جذع النخله د کجوری تنیتا قالت دی اوی یا لیتنی ایکاش متو چې زمړوي قبل هذا مخکد دینا وكنت نسيا منسيا او وی زهیر پیرا فناداها نو आवाज ورکو دیتا من تحت هذا د لاندنا الله تحزني د جتمغم جنکیگا قد جعلا په تحقیق سره ګرځولې د ربک ربستا تحت کې سری یا استاد لاندین چینا وهزي او تخوزوا الیک بجذع النخله تخوزوا خپل طرف ته بجذع النخله د کجوري دا تنا تو ساقط را غرزولی بشي علیک بتا باندې رطبا جنیا فخی کجوري فکولی بس خورا وشربي اسکا خوردا کجوري اسکا دی وبونه وقری او یخکا عین خپل استرګي یا په دې خوراکو او یا یخه خپل سترګې په دې خپل بچی باندې عیسی علیه السلام باندې وقری او یهک عینا سترګې خپل فاما ترین بیا هر کلا ترین کوچریت اوینه من البشر احدا یو کست انسانانو فقولی نتوایا انی نظرت جبشک ما نظر من دی للرحمن در رحمان د بارا صومن دروجی فلن اکلم چې زبا هرگز خبر نکوما الیوم ننرز انسیا د سرا سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.